السلام علیکم جی بشیر خان یم ملګرو دا سایټ کې چې تاسو ته کومه ویډیو ښکاري جی دا سیک دی یو خو مرګ کې چې څومره مرګونه شوي وو د هغوی سره د غمرازۍ باره کې خپلې خبرې کړي او بل طرف ته چې کوم د مرګ کوم مقامي خلک یا هغلته بزنسمینانو یعنې د هوټلو والو د شیزونو خرڅولو والو نو بل طرف ته د هغوی ستاینه کړې ده د هغوی د مسلمانۍ چې یار دا کومه مسلماني ده چې ته یو شی د خپل ریټ نه په لس چنده باندې ګران ورکړې جي نو دا ویډیو تاسو اول وګورئ بیا پې خبرې کوو چې دا ملګری څه وایي ਹੋਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਰਾਏ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰ ਛੱਡੇ ਕਿ ਉਹ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ جی بالکل دا خبرې ډېرې کړې خو زه بیا تاسو ته د یو څو خبرې مو وایم او خپل سایډ به هم ته دا ووایم چې ما ته کوم معلومات شوي د هغسې نه جی یو خو دا خبره وکړه چې ما تاسو ته وویل چې هغه د خلکو خبره یې وستایله د هغه ځای چې مطلب زنځیرونو والا هم ترې پیسې دومره ډبل اخیستې سیوا د هوټلو والا بل سر ته جي هلته کې خلکو د موقع نه فایده اوچتوله د هغه ځای چې کوم خلک وو سموسه پکې وایي په 200 روپیو ما داسې واورېده چې ایښېدلې انډه په 2500 بل ځای کې راته چا وویل چې په 500 روپۍ دانه وه او جي وایي یو کس وویل چې زه په هوټل باندې ګرځېدلم کمره مې کتله د دې نه څو ورځې وړاندې خبره ده ښه 3-4 ډین مخکې د دې واقعه نه نو هغه دا خبره وکړه چې زه یو هوټل له ورغلم وایي د هوټل والا اول خبره شوې چې وایي اول به تا ته وویلې چې کمرې نشته ټول بوکینګ موږ څه پوره شوی دی بیا په مزه باندې بډیله کېده وایي وبه ویل چې صرف یو کمره راڅه پاتې ده خو د هغې 15,000 روپۍ ریټ دی دا اوس نه د دغې نه یو څو ورځې وړاندې بیا خو دلته سم کوپر نو موږ به ورته ډایرکټ 7,000 ویلې وایي هغوی به ویل چې نه بیا به یو ځای کې تا ته ماشوم وویلې چې کمره به ته زه وښیم خو ما له به څومره پکې راکړې نو وایي ما ورته وویل چې زه به تا له 50 روپۍ درکړم ما ته ځای وښیه بومې زه وایي هغه ویل چې نه په 50 روپۍ باندې خپله مخه ووه ویل چې پوره 500 روپۍ به راکوې وایي بیا مې هغه ته وویل چې ټیک شو تا له 500 درکړم نو وایي تلو وایي هغه ځایونو کې داسې لارې رالې چې په هغې باندې زه د خپله کوزېدی هم نه شوم وایي زه دلته پاتې شوم وایي ما اوسه ملګري ولیږل چې تاسو ورشئ چیک اپ وکړئ ځای صحیح دی صحیح نه دی نو هغه دا خبره وکړه چې د ډېر مزل نه پس د ډېر تکلیف رسېدو نه بعد چې کوم دی وایي داسې ځای ته یې زه بوتلم چې هلته کې شپه زما ملګري هلته کې وایي د پاتې کېدو څه چانسز نه و ویران ځای و وایي د هغې راته 8,000 روپۍ کمره وویله خو هغوی دلته چې اسلام آباد ته واپسې راتله نو دلته کې 1 ګنټې مسافت دی دومره سیوا نه دی نو بیا هغوی د شپې 12 بجې وي 10 منټه د پاسه چې بیا هغوی خپلو ځایونو ته راورسېد نو مرګ کې دا حالات جي زنځیر والا په کرایه باندې چې زنځیر ورکوي په ټیرونو باندې تړي چې په واورو کې سلیپ نه کوي هغوی به ترې 5,000 روپۍ اخیستلې نو هلته کې بس وایي داسې و چې انسانیت ختم شوی و تا به نه وایې که دلته یا مسلماني ده یا دلته کې انسانیت دی بس لوټ مار چالو اور یو سړي پیسې بس په جیب باندې بیا نظر چې سړی به زه څومره کې ووایم نو چې چېرته کې صرف د پیسې لالچ چې هلته غیرت ختم شي انسانیت ختم شي مسلماني ختمه شي نو لږ د انسانیت او د مسلمانۍ لحاظ هم کول پکار وي بل سایډ ته چې پی ایم صاحب چې کله هم په کوم تقریر باندې خبره کوي نو هغه د ټوریزم په حواله کې خامخا په دغه ټاپک باندې بحث کوي او ډېرې خبرې کوي په دې باندې چې موږ دې ته مطلب وده ورکوو داسې واغست او پی ایم صاحب ستا خبره ټولې ټیک دي بل طرف ته ستا د ملک دا حالات دی چې نه تاسو جدید داسې مشینري شته دی چې هغه ته ټوریزم ته په ټایم باندې لار صفا شوې وي کیدای شي دا مشکل ورته نه وي راغلی مرګ او ژوند خو د الله په اختیار کې دی خو بیا هم لکه چې نظر وکړی شي په حکومت باندې د حکومت دا حال چې هغوی ته روډونه مخکې ټوریسټو ته نه شو صفا کېدی نو هغوی به خامخا پساوېدل ته هلته رش به جوړېدو بل طرف ته دا خبره ده چې په هر ملک کې چې کوم دی د شیزونو چیکنګ کېږي او د شیزونو ریټ بیلنس چیک کېږي او په پاکستان داسې یو واحد ملک دی په 10 روپۍ شی راوړه که چا په 15,000 باندې خرڅوه هم نو دلته کې دا پابندیانې مابندیانې نشته دی
نو برای مهرباني زه وایم چې د ټوریزم خبرې هسې فضول دي. ملګرو که ویډیو مو خوښه شوي ملګرو سره شیر کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، پیج لایک کړئ. والسلام.